السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید ده چې ټول به ښه او الله مو ښه لره. مو تقریبا 3 نکات د سلسلې صیفیې مبارکې د منشور ذکر کړلو. اوس 3 به انشاءالله دې کې نور ذکر کم. 4 نمبر نقطه هغه دا ده چې څومره سالکان د سلسلې صیفیې مبارکې وابستګان دي ټول به چې سوره اهل سنت والجماعت موافق عقیده او نظریه لري، که هر قسم علما دي، هر تنظیم دي، هر ځای دي چې عقیده یې سمه وي نو هغه پسې به مو ټول سالکان چې څومره د سلسلې خلک دي مونځ به ورپسې کوي، اگر که هغه پټکې وي اگر که نه وي، اگر که سنتو کې کمی وي یا پوره وي، خامخا به ورپسې مونځ کوي چې عقیده یې سمه وي. نو دا 4مه نقطه شوله. 5مه نمبر نقطه دا ده چې څوک هم سوره سالکان هم صحبت لروسي، محفل لروسي د ذکر، ټول به موبایلونه بند ساتي، د ویډیو اجازت به نه وي، څوک به ویډیو نه کوي، بالخصوص د کیفیت او د وجد او د حال دغه ویډیوګانې به نه کوي. او زیات نه زیات مشرانو دور اجازت ورکړی که چې ته یو عالم بیان کوي د عالم نه د ویډیو وکړه صحیح ده، نور به کوي محفل کې به موبایل بند وي، ویډیو اجازت نشته ده. د 5م شوله. او سره 6 نمبر نقطه دا ذکر کړی د مشرانو چې څومره سالکان چې سوشل میډیا باندې لګیا دي کار کوي، او یا که کار نه کوي خو چې کومو سالکانو علم شته دی، کومو خلفاو علم شته ده، هغه د سوشل میډیا میدان له راوځي، دین د ترویج او اشاعت کوشش ته وکړي، دین خدمت ته وکړي، د میدان له میدان لشي. والسلام.